ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. سورة الأنعام اتم پارا يوصل اتدرشتم نمبر آیت ومحکیہ یتن کی دا مشرکان و کافران دا غلط و رواجن و ترتیب ذکر شو اس پدی آیتن کی ہم دا مشرکان و کافران و دا غلط و رواجن و ترتیب ذکر کی مشرکان و کافران یو رواج خداو چه دا پٹی پل پسل یا ساروی دیکھے بعد بھی دخل بطان حسن کولاد اللہ پاک دپار میں ہم حسن کولاد نککم حسابات دا بود بنن باندی واغی کی مکمیود اللہ پاک والا حسین بے پورا کول او کل اللہ پاک والا کم حسابت بھی جدا کڑی واغی کی مکمیود ناغبے نپورا کول وی زمن بطان محتاج دی اللہ پاک محتاج ندی بلدی مشرکان و کافران یو رواج دو چی دوی کا کربکل لوٹ پیدا شو دوی بدا دل قتل کولا و ادا زمن دبار شرم دی بلدی مشرکان و کافران یو رواج دو چی دی بس ساروی د بوتانو پنوم باندې وقف کړي پاغه باندې بدی هیڅ قسم پیدا نه حاصلو او سفصل به هم د خپل بوتانو پنوم باندې وقف هغه به نه کړو دا بلدی مشرکان و کافران دا بطان چکم من جورانو دا باوی خورو یا دا دی بطان من جورانو چکم خادمانو او کم دا دی خیال ساتن کیون دا خراک بلدی بطانو دا حسی او دا منختی ابوی خورو او بلس ساروی داسی چې د مشرکانو کافرانو د بوتانو فنون باندې وقف کړل د باغې باندې به سورلی کول حرام ګڼل نو سورېدل به نه بل د مشرکانو کافرانو د دې خپل سارونو چې په اخیستل باغې من الله پاک نوم نه اخیستل د خپل بوت نوم به اخیستل یاد کم سارو ذبح او قربانی بے کولانو دا ذبحی او دا قربانی پا وقت کے بے پید اللہ پاک نم ناخیسی ہو بلکی دا خپل بطان نم میں پاغیبان آخیسی ہو اللہ پاک فرمائی چی دا دی درو و سزا بدوی تملوش بلنے مشرکان کافرانو با سزاوی دا بطان پنم باندے وقف کرو چاغیت بے صاحبہ یا بحیرہ مخی تفصیل بسور انعام وہ مپارا شروع کی تیر شوئے بیا بدلوی سارو بگیڑ کی چکم
دې مشرکان او کافرانو به کدا بچی ژوندۍ پیدا شو دا به صرف سړی خوري او دا په زنانو باندې خرابې زنانه به نه خوري او کنه مردار به پیدا شو نو دا مردار به د نارینه او زنانو مشترکه خور نو الله پاک فرمایي چې دوی د بردي شرکیات او د دوی د غلطو رواجونو سزا ورکړه بل مشرکان کافران دا الله جل شانه پر عذاب باندې بسو وقف کول نه بلکې د بوتانو په نوم باندې به هر قسم چیز وقف کړي نو الله جل شانه فرمایي چې د دې سزا د مشرکان کافرانو ته ملاوي بیا الله جل شانه د دې مشرکان کافرانو انجام ذکر کړي چې دې د خپل بچی قتل کړي او دا حلال سيزونه د ځان له طرف نه حرامي لکه د پټي فصل به حرام ساروي و حلال دي او قزان حرام بسوارلي ساروي باندې بسوارلي حلال او دي حرام د ساروي په بدی د خپل طرف نه حرام بساروي باندې با دي هیڅ قسم پیدا نه استلاوي به دې پیدا قصه حرام نو حلال سيز حرام ول دا طریقه بھی کولا بل نقبل بچوں قتل بدی کافرانو کو نو اللہ جل شانہ فرمائی چې د دې انجام د دې تنزل ملوشي بل کافرانو د دې سيزونو د حرمت نسبت الله ته چې دا الله حرام کړو نو الله حرام کړی نو دې د خپل طرف نه حرام کړو نو الله جل شانہ فرمائی چې دا ډېر ګمراه خلک او دی په هدایت باندې دا بعضی رواجونه د دې مشرکانو زموږ مسلمانانو کې هم شته یو رواج زموږ مسلمانانو کې دا چې د لویانو په پیدایش باندې خبره کوي او دا خبران په مشرکان بل رواج زموږ مسلمانانو کې دا چې غیب د بوتانو په نوم باندې منښت کول او زموږ د زمانه خلک د قبرونو د زیارتونو په نوم منښت کوي وې دا مې د فلان کیسه په نوم باندې اکثر د زیارتونو د فراکی خلک وړي چې ته یو دیم سړی په کې دا چې الله د نوم منښت وي د دې غریبانو او اکثر دا وې دا منښت کړي و چې دا فلان کې کار شي زما کاکا سره یو دین نه جوړ یا با کاکا سے دا یو چیلے بولے کاکا سے پروز کاکا سے نیک انسان ترشی دا انسان نیک پدی باندې تا ته پیدا ملاوي پدی کو پیدا نه ملاوي چې دا کاکا سے پنو ملا کا ان په یو سابقه مخکې استاد ته شو اصول کی خپل قصه کولې چې ما چیلے منلې دا کاکا سے د نامي چیلے ولا کاکا سے لګول دو منخت دا اللہ کو مکان بندو خودون محتاج ہے محتاج خودون منخت ولی کہ دا اللہ کو منخت وچ بدی وصل دا دی وجینا پدی زیارتون کی دا دی خوراک نظام ساتل ضروری تب زیارت تلر سکزاز و سلام کو نیک انسان دی دعا کو مقبری تل زیارت تل دا کوئی گناہ و شرک نہیں او نبی دل مقبره ته سړی لاړ شي دا د آخرت یاد کړي د بزرګانو نیکانو خلقو ته دعاګانې او کوم چې حقیقي نیکان بزرګان د هغې په وسیله د الله نه سوال کړي دا ګناه نه ده البته دا نور رواجونه او طریقې دا ګناه نه اوس قبر له لاړ شي فزان کان وږي فزان جارو وږي فزان تیل وږي قبر ته سجدې لګي قبر ته طوافونه کوي قبر ته غواړي دا صحیح نه دي لکه دا غوښتل د الله نه پکار ابو تعالی سره خپل غریب محتاج دعاګان قبول کړي چې مقبره ته کړه لاړې یا یو زیارت ته لاړې دعا وکړه تلاوت وکړه هغه ته وبخه او که چا خوراک مراد وروړي ځان ته اوسه شپه ته لګي آرام د الله د نامې نه وي د مشر د نامې وي د زیارت د نامې وي دا خو آرام دا مخه د دې خپل بیا حرام او ناروي نو پکار دا چې مسلمانان منښت کوي الله د نامې ضروری ده نه چې تل دې کوم لږ روپیا ورکول الله
ثواب بدرته ملاوي او کدی ګونه منی هو چې نعمت الله نوی نبی په کتاب ته هیڅ قسم ثواب نه ملاوي الله پاک مسلمانان د مشرکان دی غلط رواجونه اوسه نو فرمایي وقالوا او اذا مشرکان هذه انعام ذاسات وانا وحرف او فصل حجر ذا ممنوع او حرام لا يطعمها نبطري دي صار او دي فصل الا من نشاء بزعمهم مگر چاد چې اوغاړو زمون په خپل خیال سره زمون د خپل خدام چې سو په خدا بیا خپل د دې بوتانو من جورا وانعام او دا ثابت دي حرمت ظهورها حرام کړي شوی دي د دې لاګانی سورلی کول په دې حرام دا موږ د پلان کې بوت پنو باندې ورته کړی دي سورلی وکړي نه کړی وانعام او دا ثابت لا يذكرون اسم الله عليها دیوان ذکر کو نوم الله پاک باغ باندې چې ساوي به اعلان د الله نوم به اعلان او کوئی بسم الله الله اکبر هغه وي بسم الله او نعوذ بالله پیدا کړی الله دې نوم په دغه دې مشرکان دا سره افتراء علیه دی دروغ تړي الله پاک باندې سيجزيهم بما كانوا يفترون زرد الله پاک بدلور کی دیتا د دوی د دروغ تړلو وقالوا اذا مشرکان ما في بدون هذه الانعام هغه بچی چې دی پګیډو د سارو کې خالصه دا ژوندۍ بچی خالصه دا خالص رزقونه زمون د ناری نو د پاره ژوندۍ بچی پیدا شو هغه پیدا مسیر سړي ومحرم على ازواجنا وحرام دي زمون په بیان باندې وإن يكن ميتة أو كتل پیدا بشو دا بچی مردار فهم فيه شركاء بمقابل شريكان نارینو زنانو بطولا مردار بخور سيجزيهم وصفهم زرد الله پاک بدلی ورکی بیتا دبیت دی غلطی خبر حلال حرام او حرام حلال انه حکیم علیم بیشک اللہ پاک سے حکمت والو فی ذات قد خسر الذین قتلوا فتخسر تاوان کا کسان چغیب قتل کل اولادهم قل بچی سفان فجہالت سرا بغیر علم بغیر دوہنا وحرموا بحرام غنما حسد رزقهم الله چورګي دي الله پاک افتراء علی الله د وجی تدرو تړلو په الله پاک باندې قد ضلوا متغيسر في گمراهی وما كانوا مهتدين او ندی دا مشرکان کافران په هدایت باندې واخ دعوانا الحمد لله رب العالمین